بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد سورة قاف مکی سورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اڑان دے نازل شوی دی. دی سورت تا سورہ قاف وی زکا پدے کی دا حروف مقطعاتنا قاف راغلے دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیبی قرآنی سرا پنجوستم دی دا نازلی دو پلحاظ سرا سلور دیشتم دی. حدیث سورت کی دری رکوعات پنجسلوی آیاتون دی. دری سورت دا مخی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی چی دا مخی سورت پا آخرہ کی دا ہدایت توفیق بیان شو. اس دا دی سورت پا شروع کی دا ہدایت بنیاد چا قرآن دی بیانی گی. یا دا مکی صورت پا شروع کی آداب دا نبی علیہ السلام دا مجلس بیان شو. اور دا دی صورت پا شروع کی آداب دا قرآن بیانی گی. یا دا مکی صورت پا آخرہ کی دا مومنان و کامیابی بیان شو. دا دی صورت پا آخرہ کی وہم دا مومنان و کامیابی ذکر شی. داغا صورت تی چی اکثر با نبی علیہ السلام دا جمعی او دا اخترون پا مانزه کی لستو. دا دی صورت اولنی رکو کی دا قرآن کریم صداقت بیانی گی. او دا کافران قرآن کریم پبارکی کم تعجب کی آغا ذکر کی گی. دا مرگ نباد دا زندگین انکار ذکر کی گی. او دا اللہ جل شانہو دا توحید دلائل بیانی گی، دلائل عقلیہ. او دا قرآن کریم فضائل او صفات بیانی گی. او بیاد اللہ پاک دا توحید دلائلو کی دلائل عقلیہ او دا مرگ نبات پا زندگی باندی دلائل ذکر کی. بل دا مجرمان و دا ہلاکت سو واقعات مختصراً ذکر کی. قوم دا نوح علیہ السلام، قوم دا شعیب علیہ السلام، ثمودیان، عادیان، فرعونیان، دا لوط علیہ السلام قوم. نو فرمائی قاف اللہ پیگی پمانا دا دی حروف باندے والقرآن المجید قسم دی پا قرآن چدیر اچت والا اچت شان والا کتاب دی. بل عجب بلکہ تعجب کی دا مشرکان انجاءهم منذرم برم کھرکل چراشدی تایرون کی ددین فقال الكافرون هذا شیء عجیب. وی کافران دا خناشنا عجیب سیز دی. ایدہ متنا کلچ شو منگا مڑا وکننا ترابا منگا شو خوری تالک رجعن بعیدا و پسیدا قلندیر لر خبر دا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم پتاقی سرمون پیگو پاغ سباندی چزمکی کمی وعندنا کتاب حفیظ و زمنظر کتاب ساتون کی دی چاہی کی دی طول عمل نامی محفوظ دی. بل کذبوا بالحق لما جاءهم بلکہ دی تغذیب پیدا قائفلت راشدی تفهم فی امر مریض بیدی پا امر پیوکار کی مریض شک ان کی خپیمان دی.
پریشان دی افلم ینظروا الى السماء فوق مدین گوری اسمان تا پاس اوچت کیف بنینا من سنگ جوڑ کردی وزینا خیستا کردی مدیدا وما لها من فروج و نشتر دی پاریس قسم خرابی چودل والی والارض مددناها وزمک منگا خورا کردی دا والقینا فیها رواسی منکی خل پدی دران غرنا وانبتنا فیها من کل زوج بعید امون راز رغن کو پدیزم کی کیا قسم جوڑا خیستا بوٹی تبصرتا و ذکرا دا ذریعات تبصرتا دسترگ دا غلولو او دا عبرت حاصل ولو دا و ذکرا او دا نصیحت دا لکل عبد منیب دار بندہ رجوع کون کی لپارا ونزلنا من السماء ماء مبارکا ومن نازل دا اسمان طرفنا اوبو مبارکا برکتی فانبتنا فی جنات پس منزرغنو پدیبان باغنا وحب الحصید او دانا دی بلی شوی یعنی فصل والنخل باسقات اللہ او کجوری چوچتی دی لحاد دی دا پارا طلع نضید غنچی دی دیو بلسرت جختی رزق اللہ عبادار جختی دا بندگان دا پارا وحینا بی بلدتا میتا منجل نیکو پدی باندن ملزمکا كذلك الخروج مدارا جراوتل دي قبرنا كذبت قبلهم قوم نوح تكذيب كرونا دي مشركان دمكين قوم نوح عليه السلام واصحاب الرس وخاوندان دكوه شعيب عليه السلام قوم وثمود وثموديان وعاد او عاديان وفرعونيان واخوان لوط عليه السلام قوم واصحاب الايكه او قوم اخاوندان دا بنچدان دا شعیب علیہ السلام قوم دا قوم تبع بادشاہ کلن دا ٹول چوکر دبر رسولا تکذیب کرو پیغمبران پاک قوائد پا ثابت چکری زما وعید افعینا بالخلق الاول آیا منگستری شوی پا والزل پیدا کولو بل وفی لبسم بل هم فی لبسم من خلق جدید بلکہ دویدی پا شکی دا نبی پیدایشنا ولقد خلقنا الانسان امخی رکو کی دا اللہ جل شانہو دا توحید دلائل بیان شو اس پدی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیانی پدی رکو کی دا اللہ پاک خالقیت ذکر کی دا اللہ جل شانہو صفت کمال علم ذکر کی اور اللہ پاک صفت دا حاضر ناظر ذکر کی گی اور بیا دا کرامن کاتبین اعمال لکل ذکر کی گی انسان تا تنبیہ ذکر کی گی بیا دا قیامت احوال ذکر کی گی بیا وقود قیامت ذکر کی گی بیا دا فرشتو دی انسان سرا مکالمہ ذکر کی گی چا قیامت پرل با دی انسان توی چا تو دا دیو رزی دا قیامت نا غافل ہوئی او ننستا نظر تیز دی عرص در تخکاری بیا مومن تدا فرشتی خبر ذکر کی کہ مومن تا تسلی ورکی او دا مجرمان و کافران و نتیجہ جہنم ذکر کی گی بیا دا مشرکان و بد اعمال او شرکی عقیدہ ذکر کی گی او دا کافر ملگر شیطان او دا قیامت پرز دا انکار ذکر کی نو فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَپَتَ قسم پیدا کرد انسان وَنَعْلَمُ مُنْفِيگُ مَا پاغسبان دے توسوس به نفسه چو وسوسا چوی دے دد نفس وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ امم نزدیو دتا دا شارگنا
اذ يتلقى المتلقيان يركل چلکن کی دو فرشتی لکل کبی عن الیمین وعن الشمال قعید دخی طرفنا دگس طرفنا ناستی فرشتی ما یلفظ من قول نوزید دخرین سخبر الا لدی رقیب عتید مگر دسرا ساتن کی فرشتی وی حاضری وجاءت سكرة الموت بالحق او راغل پد باندې بیهوشی د مرګ په حق باندې ذالک ما كنت منه تحید دا حال چې تر دینه تختیدی ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فكيب وهلش پشپیلے کی دا ورځ دی وعید د یریدا وجاءت كل نفس معها سائق وشهید او را بشاری و نفس تا د سره په ورځ د قیامت باندې سائق شلون کی فرشتوی و شهید او یو گواہی ورکون کی بوی فرشتی یاد اندامنا لقد كنت في غفلة من هذا د تبوی په تحقیق سره توی په غفلت کې د دیو رجنا فکشفنا عنك غطاءك پس مونږ لري کستا د سترګو نه پردا فبصرك اليوم حديد پس نظر ستانن وز دیر تیز دی وقال قرینو هذا ما لدی عتید او وی بعد ملگری چی دا فرشتہ دا هذا ما لدی عتید داستا عملنا مزما سر تیار دا القیا فی جہنم کل کفار عنید واغرزوی دا وورزی تاسو دواړه کرامن کاتبین ته به حکم وشي یا د جهنم نو دارو غانو ته چې تاسو ورزوی په جهنم په جهنم کې کله کفار عنید هر یو کافر عنید او کینګر مناع للخير چې دې من کوون کې د خیر معتدنه مریب دې تجاوز کوون کې او شک کوون کې الذي غد کافر جعل مع الله اله اخر چې دې ګرځي د الله پاک سره شریکان نور فالقيام في العذاب شديد تصديق غرزوي پس تاسو غرزوي دې په عذاب سخت کې قال قرينه وی با ملگری دا دی انسان چی شیطان دی ربنا ما اتغیت رب ما نو دی گمراہ کری ولیکن کانا فی ضلال بعید لیکن دی پخبلا پخکار گمراہی کیوں قال لا تختصموا لدی اللہ پاک بہو فرمائی تاسو جگڑ مکوی زما سرخوا کی وقد قدمت الیکم بالوعید او پتاقی سر مورالے گلو تاستا وعید دا قیامت او دا عذاب ما يبدل قول لدي نشتر بدل لبينا زم لدي زما سرا وما أنا بظلام للعبيد او زنیم ظلم کون کی پخبل بندگانو باندی یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید فمخی رکو کی ذکر دا جهنم شو اس پدی رکو کی هم ذکر دا جهنم کله چې دا قیامت ورسی مشرکان او د دوی دا خدایان دا ټول به الله پاک جهنم کې واچي الله پاک به د جهنم نه تاسو کې ډک شي کنه نور غواړي دا جهنم به نور سشتا نور را واچو نو بیا هم مشرکان او کافران ټول جهنم کې سببات وینا الله پاک به خپل شان لایق مناسب دا قدم په جهنم د پاسه کېږي دا جهنم برا ډک شي او دې به بیا आवाज وکړي چې یا الله بس دې زډک شو دین بعد د مؤمنانو د متقیانو نتیجه الله پاک ذکر کوي چې جنت دې جنت ته ټول نیکان خلق داخلي چې څوک د الله پاک نه یریدل د دې صفاتونه د الله پاک په د مؤمنان جنت ته داخل کی بیا د پخوانو مشرکانو داغی دا حلاکت سبب ذکر کیږي چې دی ذکر حلاک شو چې دی متکبر او بیا الله پاک د خپل توحید دلائل عقلیه ذکر کوي نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکوي
او د خپلې فریضې حکم کوي چې ته تسبیح بیانوه د نور د راختو نه وړاندې سحر لمونځ کوه، قبل الغروب نور پرېوتو نه وړاندې لمونځ کوه چې د ماسپښین مازدیګر دی، او د شپې لمونځ کوه چې هغې نه مراد د ماښام ماسخوتن دی، او نفلونه م کوه. او بیا دا کم کسان چې د قیامت نه انکار کوي دی ته بیان که چې الله پاک د ژوند او د مرګ مالک دی، ده ته به تاسو ټول جمع کولی شي. او کله چې فرشته په قیامت کې آواز وکړي نو ټول خلک به دا آواز اوري، په دا ورځ باندې به ځمکه اوچوي، خلک به په منډه منډه باندې الله پاک دربار ته ځي. نو فرمایي یوم یاد کا عورت نقول چې من به وایو لجهنم جهنم ته هل امتلأت آیت ډک شوي، وتقول هل من مزید، هغه به آیا شته د نور څه زیاتونکي، نور څه شته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ونزدي بكريشي جنة متقين تانب بالري، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وسدي جتا سر وعده کول شوالک چې وعده کول شي تاسره لكل أواب حفيظ، هر رجوع کون کی حفاظت کون کی د پاره دي. من خشي الرحمن بالغيب، سوچ چیرېږي د رحمان ذات نه په غیب باندې، وجاء بقلب منیب، او دې راتکړي په زړه رجوع کون کی باندې. ادخلوا بسلام متقین، تبویل شي تاسو داخل شي دی جنت ته په سلام باندې، په سلامتیا باندې. ذلک یوم الخلود، دا ورځ د همیشه والی ده. لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید، د دې دپاره به نعمتونه چې دي څه غواړي په دې جنت کې، د دې نه علاوه زموږ سره نور هم زیاتونکي شته. وكما لكنا قبلهم من قرن، ومن هلاکړو وړاندې دوینا من قرن ډېر قومونه اشد منهم بخشن چې هغه دوی نه زیات سختو په حمله کې او په جنګ کې. فنقبوا فی البلاد، په دې تحقیق کولو ځان دپاره اسباب د ترقۍ لټول په ښارونو کې. هل من محیص، آیشتر دوی د پاره سزې د خلاصې د مرګ نه. ان فی ذلک لذکرا، یقینا په دې کې خامخا نصیحت دی لمن دا چا دپاره کان له قلب چې د هغه وي زړه صحیح، او القى السمع یا دې غوږ دي وشهید او دې متوجي وي. ولقد خلقنا السماوات والارض ما بينهما، په تحقیق سره پیدا کړي موږ اسمانونه او ځمکې څه چې په مابین د دې دواړو کې فی ستة ایام، په شپږو ورځو کې. وما مسنا من لغوب، نه ده رسېدلې موږ ته په دې څیزونو پیدا کولو باندې ستړیوالي. فاصبر علی ما یقولون، پس ته صبر کوه په هغه څه چې دوی یې وایي. وسبح بحمد ربك، تسبيح بیان او په حمد رب خپل قبل طلوع شمس وړاندې د لمر د راختلو نه سحر لمونځ کوه. وقبل الغروب، او د لمر پرېوتو نه وړاندې د ماسپښین مازدیګر لمونځ کوه. ومن الليل، او د شپې د ماښام د لمر پرېوتو نه بعد د ماښام لمونځ کوه، بیا د شپې ماسخوتن لمونځ کوه. ومن الليل فسبح، او د شپې تسبیح بیان او د الله اکبر سجود او رسو د سجدونه نوافل کوه. واستمع یوم ینادي المنادي، توکل په ورځ باندې اواز کوونکي به اواز کوي من مکان قریب د نږدې ځای نه. یوم یسمعون الصیحة بالحق، په ورځ باندې چې دوی به اوري چغه په حق باندې. ذلک یوم الخلود، د ورځ د وتلو د قبرونه ده. انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، یقینا موږ ژوندي کول کوو، موږ مړه کول موږ طرف ته واپس یو. یوم یاد کا ورځ تشقق الارض عنهم سراعا، چې وبکړي ځمکه په دوی باندې په جلدې باندې. ذلک حشر علینا یسیر، دا حشر په موږ باندې آسان دی. نحن اعلم بما یقولون، موږ پوهېږو په هغه څه چې دوی یې وایي.
وما انت عليهم بجبار تنه پیغمبر علیہ السلام په دې باندې څه زور اور سرکشا فذکر بالقران من يخاف وعید پر نصیحت کا په قرآن باندې اچا ته چې غیری د وعید او د عذابونو زمانہ